وایي ښه ښځه کمه ده. یو وایي ښه ښځه هغه ده چې د خاوند خدمت کوي، بل وایي ښه ښځه هغه ده چې مونځ کوي، بل صحابي اوس امتحان اخلي، بل صحابي ښه ښځه هغه ده چې هغه جګړې نه کوي، ژبې تیزني لسې نه ني. دا یو وجه، بله وجه، بله وجه. حضرت علی رضی الله عنه دې وخت کور ته لاړ، کور جومات سره نږدې و. بی فاطمه ته وایي فاطمه جومات کې خلک لګیا دي، رسول الله مبارک یو خبره منځ ته راوغورځوله چې ښه ښځه کمه ده، څوک دا وایي، څوک دا وایي، څوک دا وایي، څوک دا وایي. فاطمه ورته وایي علي وایي زه به راته ښه ښځه وښیم. وایي څه ده؟ وایي ښه ښځه هغه ده چې دا پردو سړو ته نه ګوري او په داسې پرده کې ګرځي چې پردي سړي یې مو نه ویني. دا پردو سړو ته نه ګوري او په داسې پرده کې ګرځي چې پردي سړي یې ونه ویني. علي صاحب نیغ راغی چې راننوته، رسول الله مبارک وی الله رسوله وی فاطمه خو د ښې ښځې یو بل تعریف وکړ، اخو ښځه بله ده، تاسو کوئ مونځ او څوک یې روجې او دا وی څه وایي زما لور؟ وی ستا لور وایي چې ښه ښځه هغه ده چې پردو سړو ته نه ګوري او داسې پرده کوي چې پردي سړي هم ورته ونه ګوري. حضور پاک وخندل وی دا خو د چا لور ده که نه؟ انها بضعة مني، انها بضعة مني، دا خو زما د غوښې ټوکړه ده که نه؟ زما د غوښې ټوکړه ده. نو ځکه دا خبره کوي که نه؟ نو ښه ښځه دې ته ونه وی چې د خاوند خدمت وکړي، هم ښه ده په یو نسبت، منځګزار هم ښه ده په یو نسبت، روژهدار هم ښه ده په یو نسبت، کنځل چې نه کوي او د خاوند تابعداري دا هم ښه ښځه په یو نسبت د دې صفت شوی دی. خو په ټولو کې بهترینه ښځه هغه ده چې د خپلو اندامونو حفاظت وکړي. پردو سړو ته کتل، هلکه چې یو ښځه ده چا پردو سړو ته ګوري، رښتیا وایه تا له غیرت راځي که نه راځي؟ دا خو پښتو خبره، اسلام یو طرف ته کو، غیرت راځي که نه راځي؟ او که د چا لور خور پردې لکانو ته ګوري نو غیرت راځي که نه راځي؟ پردی لک ستا خور ته ګوري، ستا ښځې ته ګوري، او ستا ښځه خور پردي ته ګوري نو غیرت راځي که نه راځي؟ نو د خدای بنده ته پردی جینۍ ته ولې ګورې؟ د هغه پلار له به هم غیرت ورځي که نه؟ د هغه رور له به هم غیرت د هغه جینۍ ورځي، د هغه جینۍ خاوند له به هم غیرت ورځي که نه؟ پردی جینۍ ولې ځان ته مایل کوي چې تا ته وګوري؟ یا د خدای بنده د هغې هم پلار شته، د هغې یو نوجوان راغی رسول الله مبارک ته، نوجوان وی د الله رسول ایمان ته مې زړه کېږي خو د یو شي اجازت پکې غواړم، یو شي اجازت، ډېر زیات خواهش مې دی نو ما له پکې د زینه اجازت راکړه. لومبۍ زمانه وه نو دې غریبانو ته خو لا پته نه وه، بس د دې یو څیز هغه مطلب ده چې دا ټوله قصه د پیغمبر اسلام په خپل اختیار کې ده. حالانکه که پیغمبر مبارک د خپل خولې نه د شریعت څخه خبره وباسي، ادا الله ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، چې کومه خبره د شریعت کوي دا الفاظ د رسول الله مبارک دي او مقصد او معنا د الله ده. مالا پکې د زینې اجازت را چې د ټکی وې صحابه وې اوف 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 او د حضور پاک مخکې ته دا خبرې کې چپ شي خدای بنده. لیکن رسول الله مبارک ډېر هوښیار پیغمبر سره عقل پویه خدای ډېره زیاته ورکړې. وی دلته راشه رانږدې شي، چې رانږدې شو نو ورته وي د زینې اجازت غواړي په اسلام کې؟ وی او د الله رسوله وی تحبه لامک، دا زنا مور له خوښې ستا مور سره څوک زنا وکړي؟ وی نه قربان الله رسوله قربان مور له څنګه خوښه کوم چې څوک خو دې رانږدې شي زما مور نه زه مور له خوښوم نه به بل انسان مور له خوښوي. اتحبه لاختک، خور له خوښې چې ستا خور سره څوک زنا وکړي؟ نه قربان نه زه خپلې خور له خوښوم نه به بل څوک خور له خوښه کړي. اتحبه لزوجک زوجتک، ښځې له خوښې؟ قربان دا څه وی؟ نه زه خوښوم چې زما ښځې سره څوک زنا وکړي نه به بل انسان خوښه کړي. مور له خوښې؟ قربان دا څه وی؟ نه مور له زه خوښوم نه به بل انسان زنا مور له خوښه کړي. بس چې دا خبره وکړه سړی پوه شو. حضور پاک واجبه جواب ورکړه چې ته زنا کې چا سره وکړې؟ ابه څوک اسمان نه به راغورځېږي څه؟ ابه یا د چا خوري؟ اوس دې پخپله وایي چې نه زه خور له خوښوم نه به بل څوک خور له خوښه کړي. یا به د چا ښځی نو ستا ښځې سره څوک زنا کوي ته خفه کېږې نو ته پردی ښځې سره څنګه؟ یا به د چا موري یا به د چا لوري. اوس دې وایي نه دې خپلې مور له خوښوم نه خپلې لور له او نه به بل مسلمان مور او لور له خوښه کړي.
بس سړی الله رسوله بس ایمان وروړم زنا نه توبه حضور پاک ولا د خپل مبارک لاس په داسې نه د پاسه کېښود. واه واه داسې لاس د رسول الله مبارک لاس په دې سینه باندې کېښود او دعا وکړه یا الله زړه پاک کې اللهم طهر قلبه خدای زړه پاک کې نقي قلبه زړه صفا کې وطهر فرجه خدای اندام د ګنا نه پاک وساته. هغه صحابي وی قسم په الله د رسول الله مبارک لاس چې دلته ولګېد زړه ته یخوالی ورسېده او خپلې ښځې ته مې بیا شهوت او خواهش ختم شو. پردی خو لا پرېږده. حیا اوچت شی دی قمرونو اذا فاتتک الحیاء فاصنع ما شئت. حیا ده نه لاړه بیا چې څه دې خوښۍ کوه. نن خفه کېږو به نه، نن زموږ د کشر کل نه حیا تښتېدلې ده. بازار کې داسې لباس پروت دی چې وردي خامخې علي بربنډه پکې ګرځي، لستوڼي ښکارا، مخ ښکارا، سټ ښکارا، لیچې ښکارا، لاندې پېښه ښکارا،